السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما اختاره وعززه صلى الله عليه وسلم على جهود وسلام بعد. محترم بيانات وجه الحمد لله محبة رسول صلى الله عليه وسلم بعد تفسير بيان شو ومدرسات القرآن الكريم وتعلمنا القرآن الكريم تجد المجتمع والانفراد داعي حسنات وعليها الحمد لله بيان وجه بزمان محترم سرت تاسو یو خبرې طرف ته متوجه کوم. هغه دا دی چې الله رب العالمین په دې لوستل شوي آیات کې فرمایي چې وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم. موږ ته چې دا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ملاوي، موږ ته چې د قرآن کریم سره تعلق او د دې قرآن کریم چې کوم اثرات دي کوم تاثیر دی هغه نه ملاوي. دا وجه پیغمبر او د الله رب العالمین چې کوم احکامات دي، کوم مسائل دي، کوم اوامر دي، کوم نواهی دي، هغه موږ وروسته پرېښي. بس وجه باندې الله فرمایي چې وما اصابکم من مصیبة، کوم مصیبت کوم تکلیف چې تاسو ته رسېږي فبما کسبت ایدیکم، هغه زموږ د خپل د اعمالو نتیجه ده چې موږ خپل عمل برابر کړو. موږ د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم دا غیر اوامر هغه په خپل زندګۍ کې راوړو، کوم نواهی چې موږ ته کړي دي خپل زندګۍ نه لرې کړو. د الله رب العالمین په موږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محبت به واچوي او موږ سره به د قرآن کریم هغه تعلق هغه پیدا کړي. د دې د وجې زما محترم الله رب العالمین پیغمبر چې کوم رالېږلی دی هغه موږ ته داسې یو څو نمونې او څو خبرې ښودلې دي چې موږ د دې مصیبت او د دې تکلیف چې کوم په موږ باندې راغلی او په زموږ باندې زموږ د زندګۍ کې د هغې نه موږ څنګه بچ کېږو. یو څو خبرې تاسو ته کوم، یو څو قواعد تاسو ته ښیم. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې ایمان راوړل دا ایمان داسې یو شی دی چې الله رب العالمین د هر قسم مصیبت او د تکلیف د انسان لرې کوي او الله رب
شي ته چې لاس اچو خپل ذهن کې دا خبره راوړو چې آیا په دې باندې ماته الله حکم کړی دی که نه دی کړی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په دې کې موجود ده او که نه ده موجود که تا ته پته نه وي علما کرام موجود دي دې جومات امام صاحب به وي مفتي صاحب به وي د هغې نه تپوس وکړه د هغې نه علم حاصل کړه نو انشاءالله د دې مصیبت او د دې غمونو نه به الله رب العالمین مو راوباسي او د محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محتاج شو بل زما محترمو چې موږ په خپل ځان باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود هغه لازم وګرځو ځکه حدیث کې راځي چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو درود ولېږلو الله رب العالمین لس نیکیانې لس درجات بلندوي او لس ګناهونه او لس خطاګانې الله یې کوي زما محترمو همدغه شان د قرآن کریم تلاوت په خپل ځان باندې لازم وګرځو دا داسې خبرې دي زما محترمو دا داسې کارونه دي چې په دې باندې زموږ پریشانیانې ختمېږي په دې باندې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په خپل زندګۍ کې راوستی شو په دې خبرو باندې موږ د قرآن کریم هغه تعلق خپل زړه کې پیدا کولی شو نو چې کله موږ دغه خبرې خپله زندګۍ کې واچو خپل عملي کارونو کې واچو انشاءالله کامیابي به زموږ مقدر وي او الله رب العالمین چې کوم دین موږ ته بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دېرشو کالو کې موږ ته چې کوم دین بیان کړی دی او الله رب العالمین موږ فرمایي چې د قیامت په ورځ کې تعینونه به الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین دوه تپوسه به د انسانانو ته لازمه کوي یو ماذا کنتم تعبدون چې تاسو د دنیا کې د چا عبادت کولو دویم ماذا اجبتم المرسلین ما چې کوم استازی کوم قائد کوم رهنما مې ته لېږلی د هغې څومره خبره مې منلې وه څومره خبره مې منلې وه نو دا خبرې موږ ته هغه کړي دي زما محترمو چې ایمان په خپل ځان کې پیدا کړو تقوا په خپل ځان کې پیدا کړو د قرآن کریم تلاوت په خپل ځان باندې لازمي وګرځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود په خپل ځان باندې لازمي وګرځو استغفار هغه په خپله زندګۍ کې په ځان باندې لازمي وګرځو ځکه زما محترمو الله رب العالمین فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې چې کله حساب او کتاب اخیستل کېږي الله ته په پته ده زما محترمو زموږ د حالات نو بیا موږ سره کیامت کاتبین ولې مقرر کړي دي موږ نه دا تپوس ولې کوي دا د دې د وجې ده چې سبا موږ د دې خپلو اعمالو نه منکر نه شو ځکه دې ملایکو ته به الله وایي چې راوړه د دې کس ته رجسټر چې رجسټر مخې ته کېښودی شي په هغه کې به زموږ وړه ګناه غټه ګناه ټول به لیکلی شوي وي او بیا به موږ دا یو ارمان کوو چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها نه یې زموږ وړه ګناه پرېښې ده نه یې غټه ګناه پرېښې ده ټول یې حسابه کړې ده نو زما محترمو موږ ته پکار دي چې که موږ دا خبره غواړو چې زموږ د زندګۍ نه د پریشاني ختمه شي زموږ د زندګۍ نه د مصیبتونه ختم شي زموږ د زندګۍ نه تکالیف ختم شي نو دغه امور دا په خپله زندګۍ کې راوړو په دې باندې کلکه عمل وکړو انشاءالله الله رب العالمین به زموږ د زندګۍ نه به دا پریشانیانې دا مشکلات ختم کړي او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه زموږ زړونو کې واچوي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ نه هغه کارونه هغه اعمال وغواړي چې هغه د جنت د تلو ذریعه وي او د هغه کارونو موږ وساتي چې هغه د جهنم د تلو ذریعه وي او د هغه اعمالو ته موږ متوجه کړي چې زموږ د پریشانیانو